چې څوک درته ووایي چې ذالکل کتاب کې دا الف لام ذکر راغلی دی چې دا کامل کتاب دی، ذالکل کتاب دا کامل کتاب دی، بیا چې مخکې لاړ شي وایي چې حدیث نه وي قرآن سمجھ کې نه راځي، نو تا خو وایي چې کامل دی، اوس وایي چې ناقص دی. دا قرآن کامل کتاب دی. قرآن د الله صفت دی، او لکه څنګه الله چاته نه دی محتاج داسې قرآن چاته نه صرف دا ورته مه وایه چې یاره قرآن دې محتاج کو. که یو سړي دا ووایي چې علم غیب صرف الله سره دی، هغه ته م وایه نه نه وایه قرآن دې مات کو. وایه الله خو قرآن کې فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها، ټول علوم چې څومره وو هغه آدم علیه السلام ته ورکړو، بس کلها یې ویلې دی. آدم علیه السلام لم علم غیب ثابت کا، اس پروا مه کوئ، الله کلها ویلې دی. پیغمبر علیه السلام ته علم غیب ثابت کا، وی اللہ فرمائی دی وعلمک ما لم تکن ما لم تکن، ما ویلی دی وی ما دا عموم دا پار راضی اسم کٹاس حنفی دا ما پا عموم کی بڑیر فیدی عمومے، بس وی پیغمبر سر علم غیب دی ما ویلی دی. اسوک چی ما علم غیب نمانی کلہانا دا آدم علیہ السلام علم غیب نمانی، بس وی دا قرآن منکر دی. سعقل خمس شید اللہ بندگانو. ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے. اول خود دا مانا پورا ثابت نہ دا چی دا الف لام استغراقی شی، خو که مانت ثابت مشی نو دا سے خو اللہ دام فرمائی کہ فیہ تفصیلا لکل شئی، پا دے قرآن کے دا ہر چیز تفصیل موجود دے. نو تو خوے چی یار سنت تا کم از کم محتاج دے، بیا خدا قرآن پتام رد کی. او چې په دې قرآن کې هر څه شته، ستا والا به ومنو، مسلمات دي چې قرآن کې شته. نو سوال دا دی چې 15 رکعاته مونځ ته هر ځای چغې وایي چې زه منم، دا 15 رکعاته مونځ په قرآن کې کم ځای دی؟ سنت پرېږده، تواتر د عمل پرېږده، قرآن کې د هر څه تفصیل دی. تفصیل دی ته وایي چې شی من و عن الف نه تر یا اے ټو زیډ ښکاره او برابر شي. دا 15 مونځونه په قرآن کې کم ځای دي. روجہ کے بس خورے سب نہ خورے سب نس کے صحیح حساب بئی تر کم ٹیمہ، دا تفصیل قرآن کے کم زے دے. او دا نن دورہ خبرہ دا اختر دا منزور کے پا کم زے کے دے. اعتکاب تا بکلہ کینی پا کم و رزو کے بکینی، دا پا قرآن کے کم زے دی. کدا پکې نه نو قرآن باندې یو درې اعتراضو کستا به څوک څه دنیا ورانه کی، آزاد ملک دی، اره خوله کې جبه ده، ورله پریکټس خو په وکړه کیدی شي په قرآني اعتراضات هم ستا ځنې فایدې وي او نقصان دی نه وي. مولوي صاحب اسې اعتراض وکوئ، قرآن وایي چې تفصیلا لکل شی، تبیانا لکل شی، د هر څیز بیان دی. وایي کم دی مونږ ته خو د اعتکاف او د مونځ تفصیل نه دی کړی، کیدی شي دا کلیف هم ډېر ښه وچلیږي. العرض الکتاب چې دا کامل کتاب دے، دا دے دا مانا نا چې حدیث تے ضرورت نشتا. زکا کم کتاب چې ورته کامل ویلے دے، امدک کتاب کے سبحانہ تعالی فرمائی ونزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم، چې ته دې قرآن بیانو کې دانه چې لتقرأ ته صرف وای نه سیوای تشریح ته بیان وای، نفس ویلو ته خو لتقرأ ټکه مناسب چې ته دې قرآن قرأتو کې صرف دا قرآن الفاظ اولو لتتلو به ویلو چې بس د تلاوتو کې، خو لتبین چې الله فرمایل په قرآن کې لتبینا چې ته د دې قرآن بیانو کې وضاحت وکې، دا قرآن خپل دې خبره طرف ته आवाज ورکي چې قرآن کامل کتاب دی، خو په تشریحاتو د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او احادیث زمونږ پرویزی ذهن منینا. او سر سید احمد خان د جاوید غامدین متاثر افکار احادیث منلو ته تیار نه دی. العرض دا قرآن قدم پا قدم باندې دے خبر طرف تا آواز کی چھ بخاری و مسلم ترمیزی ابن ماجہ ابو داود و نسائی دے منلے نہیں، دا قرآن دا تپخپل ہوئی چھ ما منلے نفے. فلہذا قرآن دا رب لا ریب کتاب دے کہ سوک پہ مئینی سوک واقعی دا قرآن عاشقانی رادشی دے امام بخاری دے امام مسلم چھ کم دا رسول اللہ مبارکہ حدیث نقل کردی پا آغا تشریب قرآن منی. نو قرآن کامل کتاب دے، خو علا دے چی احادیث دا رسول اللہ علیہ السلام ورسرہ کے، کہ احادیث دا رسول اللہ علیہ السلام ورسرہ نکی نو بیا خو پا قرآن کی تضاد رازی. زکا
چې قران کې الله فرمایي چې دا کامل کتاب دی قران کې الله فرمایي دی چې د هر څه تفصیل دی ظاهره خبر د مونږ تفصیل پکې سکه چې د مانزه دا سبق ورکیم نشته د فاتحه پکې د خدا خبرم په قران کې نشته چې فاتحه په ولاړه وې که پناسته وې مجبور کیږي بچ احادیث د پیغمبر علی السلام به مانی چې مانی اعتراض په مکو چې اعتراض په نه کې سم د مسلمان سوکتا ته سوی حرمت شوی بدعتیان هر ډګر او هر میدان ور خود لرنو رزم ورتستوري د اسمان